أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 51 دی آیاتون نوڑان دی دا آیاتونو په شأن نزول کې موږ دا خبره کړې وه چې کله د ترک موالات حکم راغی چې تاسو د یهودو او د نصوارو سره خپل تعلقات پرېږدئ نو صحابو چې کوم دی خپل تعلقات پرېښودل موالات یې پرېښودل د هغې سره دوستي پرېښودله تر دې پورې چې عباده بن صامت رضی الله عنه کلو چې کوم دی اعلان وکړو چې ما د دې سره خپل معاهده ماته کړې ده او زما چې کم ملګري دي پکې د هغې ټولو سره ما تعلق پرېښودو په دې باندې رئیس المنافقین د منافقینو چې کوم مشر و عبدالله ابن ابی ابن سلول ده وویل چې یاره ما ته خو د یهودیانو سره په تعلق پرېښودو کې خطره معلومیږي خطر راته معلومیږي موږ د ډېرو خطراتو سره مخامخ شو که موږ د یهودو سره معاملات پرېښودل د یهودو سره مو خپل تعلق خراب کو نو په دې کې ماته ډېره خطره معلومیږي او ظاهري معنی خلکو ته دا ښودله چې خطره به دا وي چې د دې نه بیا موږ قرض نشو اخیستلی خو چې موږ جنګ دپاره ځو زموږ سره سورلي کمین دي بیا موږ له سورلي قرض نه راکړي پیسې به قرض نه راکړي نو دا خطره راته معلومیږي او په زړه کې پټه دا اراده وه د ټولو منافقانو عبدالله ابن ابی ابن سلول دی د ټولو مشر رئیس المنافقین ورته وي د منافقینو سردار او نور چې د سره څومره ملګري منافقین نو د ټولو دا نیت اصل خبره په زړه کې دا وه چې چرې مسلمانان مغلوب شي کافران پې غالب شي نو بیا به د هغې سره مونږ پناه څنګه اخلو بیا خو به دا کافران مونږ تار او تڼۍ کې یهودیان او د دې زړه کې دا خبره ومو چې دا یهودیان به غالب کېږي په مسلمانانو باندې نو چې کله په مسلمانانو د یهودیان غالب شي نو دې ته خو بیا مونږ لکۍ نه شو والی او بیا مونږ د دې نه نشو خلاصېدلی بیا د دې نه چې کوم دی مونږ خپل مفادات نشو حاصلولی نو زړه کې غټه خبره دا وه چې مسلمانان به کمزوري کېږي کافران یهود چې کوم دي دی به زورور کېږي زړه کې دا خبره وه نو د دې وجې نه دی دا ترک موالات نه کول حالانکه دا خبره نه و چې دې نه زمونږ څه فایده ده خو دقه خبره وه چې دی به غالب شي مسلمانان به کمزوري شي د هغې سره ملګري شو په دې باندې الله جل شانه دا آیتونه نازل کړل چې فطر الذین ته وینې هغه کسانو لره فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرض دی مرض د څه مرض دی د نفاق د منافقت مرض دی په زړونو کې یصارعون دوی منډې وهي فیهم د یهودیانو په محبت کې څه مطلب دی تحقیق نه کوي
خپل نقصانات په نظر باندې نه راځي خو بس دوی منډه وخي چې د دې سره تعلق جوړ یصارعون دوی منډې وخي فیهم د یهودیانو سره په محبت کې یقولون دوی وایي په خوله باندې ظاهري خبره دی دا کوي یقولون د یهود څه خبره کوي نخشا چې مونږ یریږو د څه خبرې نه دی خبرې نه ان تصیبنا دا چې راوب رسیږي مونږ ته دائرة څه مصیبت د دې خبرې نه مونږ یریږو کو چې دې سره مونږ تعلق پرېږدو نو بیا مونږ ته څه مصیبت راورسي څه مصیبت کو چې رکات کې مبتلا شو کات را باندې راغی نو دی به بیا مونږ له جوار او غنم او د هغه وخت چې کومه میوه دا به راله قرض نه راکوي پیسې به راله قرض نه راکوي او دغه رنګې کو چېرته کې ضرورت شو نو سورلي او ډال او توره به راله چې کوم دی نه راکوي نو دا یې خو دا د دې د خولې خبره وه زړه کې بله خبره یقولون دوی وایي نخشا چې مونږ ویریږو ان تصیبنا دا چې راوبه رسیږي مونږ ته دائرة څه مصیبت او د مصیبت نه ظاهري دکه مرادو چې مونږ بیا قرض نه راکوي چې تکات وغیره کې مبتلا شو یا بل څه مصیبت را باندې راغلی به زموږ امداد بیا نه کوي فعسى الله نو زر د چې الله عسى دا چې د الله په کلام کې راشي نو د دې نه مراد واده چې واده کړی د الله فعسى الله زر د چې الله ایاتیا دا چې رابولي بالفتح فتح لرا او امر یا سبل حکم من عنده د خپل طرفنا فعسى الله نو واده د الله زرد چې الله پاک ایاتیا دا چې رابولي بالفتح فتح مسلمانانو ته فتح ورګي مسلمانان بل کوشش وکي الله رب العزت پر فتح ورګي کامیاب بشي غالب بشي فتح مکه فتح شي او امر من عنده یا سبل حکم با الله راولیږي من عنده د خپل طرفنا دا او امر من عنده نه مراد دا دی چې د دې منافقانو نفاق په الله ښکاره کی چې په دې کې د انسانانو کوشش لره دخل نشته دی دغه د انسان څخه کوشش نشي به الله بره راز جبرئیل علیه السلام راولیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د منافقانو نمونه واخلي منافقان به تخکاره کی نو فعسى الله زرد چې الله ایاتي بالفتح دا چې راوبلیږي دا چې رابولي ان یاتي دا چې رابولي بالفتح فتح لرا یعنی فتح به مسلمانانو ته ورکی مکه به مسلمانان فتح شي او امر من عنده یا بس بالکار راولی الله من عنده د خپل طرفنا بالکار نه مراد دی چې د منافقانو غ نفاق په الله ښکاره کی او دا دواړه خبرې بیا په ډیره لږه موده کې ډیر زر دا دواړه خبرې وشولې مکه هم فتح شوله مسلمانانو ته الله فتح او کامیابی هم ورکړله د منافقانو غ نفاق هم الله ښکاره کو فیصبحوا نشب دا منافقان علامه په هغه خبرو باندې اثر روج دوی پټه ساتلې وي فی انفسهم په خپل زړونو کې په خپل نفسونو کې نادمین خپېمانه نو چې کله الله پاک مکه هم فتح کی مسلمانانو ته فتح ورکی مسلمانان کوشش وکي الله ورله فتح ورکی دویم او امر من عنده الله د خپل طرف نه حکم راولېږي د منافقانو غ نفاق ښکار شي نو سجل بوشي فیصبح على ما اصروا نشب دا منافقان علامه په هغه خبرو باندې اصروا چې دوی پټه ساتلې پټه کوم خبره ساتلې زړه کې دغه خبره پټوا چې مسلمانان به مغلوب کیږي کافران به غالب کیږي دا خبره دی منافقانو په زړه کې وا نو دا خبره پټه نو فیصبحوا نو دوی با شب دوی علامه په هغه خبرو باندې اصروا چې دوی پټه ساتلې فی انفسهم په خپل نفسونو کې نادمین په دې باندې بشخ پیمانه شي نو د سوالونه پیمانه شي یو دا چې دی د موقع یعنی د دې چې کومه توقع د هغې خلاف کار به وشي د هر انسان چې په زړه کې یو امید دی د هغې خلاف کار وشي دی په خبره باندې خفه کېږي چې دا ولې داسې وشو نو یو خدا چې دی خو وایي چې دا مسلمانان به مغلوب کېږي کافران به غالب کېږي یهودیان الله د هغې الټه کار وکړو د دې چې په زړه کې کومه خبره وه د هغې الټه الله وکړل نو په دې خبره پیمانه شو دویم دا چې د دوی نفاق کولو شو د دې کفر هغه الله پاک جل شانه ښکارا کو او دریم دا چې دې ته د کفارو نه هیڅ پیدا ونه شو اسې سره دوستی کوله تعلق سره پریم نه خودو او هیڅ پیدا وته ورنکړه ځکه چې هغه مغلوب شو
یو خو ځنه د مسلمانانو غلامان او وینځي جوړ شو د مکې په موقع باندې فتح مکې په موقع باندې او څلورم دا چې دوی د مسلمانانو نه هم جدا شو مسلمانان هم د دې هغه نفاق او کفر ښکاره شو نو د څلورو وجو نه دوی بیا پیمانو په د خپلو خبرو باندې ویقول الذین او وی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي اقسموا بالله چې دوی قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه د دوی دا مسلمانان دا جمله مسلمانان د تعجب په تور باندې وي د حیرانتیا په تور چې دوی خو موږ ته وی چې موږ د دې سره تعلق د دې وجه نه پریدو چې سبا کو شر جنگ شي دوی نه وسله واخلو کو را باندې کات راشي د دین او پیسې قرض والو دا هغه وخت مناسب چې کومه غلط هغه به قرض والو نو دوی خو غټ غټ دعوی د مسلمانانو کولې او قسمونه موږ ته خوړل چې موږ رستاسو ملګری یو خو دوی سره تعلق د دې وجه نه پریدو چې په دې کې زموږ خپل مفادات دي نو چې کله دی د دې نفاق ښکاره شي دا مسلمانان به تعجب په تور باندې جمله وي ويقول الذين وي بها کسان امنوا چې ایمان راوړل اهؤلاء الذين آیا دا هغه کسان دي اقسموا بالله چې دوی قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه د دوی قسمونه سو انهم دوی به وی چې بشک دوی لمعکم خامخ تاسو ملګری مطلب به دا چې مونږ تاسو خامخ تاسو ملګری مسلمانان تاسو ملګری نو حبطت اعمالهم زیشو عملونه د دوی نو د دنیا عمل زیشو چې کوم نیک اعمال او د آخرت په اعتبار سره زی زید دنیا په اعتبار سره دا چې د مالی غنیمت نه محروم شو او دا غرنګ د کفارو دغه ظاهری پیدا ورته ورونه رسیدل ځکه چې په خپل باندې مغلوب شو او آخرت خطبات باندې چې کافرانو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین به جهنم نه ټولونه په ادنا درجه کې لاندې درجه کې به فاصبحوا پس شدوی خاسرین تاوانیان اعمال زي شو ان خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو من یرتد منکم سوک چی مرتد شی لتاسونا عن دینه دخپل دیننا فسوف یأتی اللہ زرد چی راب ولی اللہ پاک بقوم یو قوم یحبهم چی اللہ بمحبت کی داغ قوم سرا ویحبونه او دا خلق دا قوم بمحبت کی دا اللہ سرا اذلت علی المؤمنین او دا قوم بمحربان وی بمؤمنان باندی اعزت علی الکافرین او دی بسخت وی دا قوم پا کافران باندی یجاہدون دوی بجہاد کی فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی ولا یخافون او دوی بنو یریگی لومت لائمن دا ملامتیا دا ملامت کون کینا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء دا فضل دا اللہ دی یؤتیہ ورکی من حق چاہتا یشاء چی اغاڑی واللہ اللہ تعالی واسع دا فراخی خاون دی علیم او پوہ دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم سوک چی مرتد شلتا سنا عن دینه دخبل دیننا سوک دخبل دیننا وورد دا مسلمانینا او د مسلمانی په کفر باندې بدل کړل نو د الله څوک نقصان نشي کولی او نه د الله د دین څوک نقصان کولی شي ځکه چې د الله د دین د حفاظت ذمہ داری په خپل باندې اغسته ده هغه د څوک نقصان نشي رسولی او خپل ځان ته نقصان رسی نو الله څه فرمایي فسوف یأتی الله زرد چراب ولي الله بقوم یودس قوم یحبوهم د دې قوم صفات بیان کړي د قوم به الله راولي یحبوهم چې الله به محبت کوي د دې سره ويحبونه او دوی به محبت کوي د الله سره د یو صفت دغه کو نو یو جز د دې صفت دا ذکر شو چې الله به د دې قوم سره محبت کوي او دویم جز د دې صفت دغه دا ذکر شو صفت چې دوی به د الله سره محبت کوي نو دا خبره خو د انسان په اختیار کې ده چې انسان د الله سره محبت وکړي کو د زړه محبت په زړه کې نه راځي نو کم سے کم په اعمال سره په افعال او اقوال سره د الله سره محبت وکړي یعنی الله چې په کوم خبرو باندې ظاهري تور خوشاليږي دا انسان د الله اختیار کړی دی هغه کارونه وکړي منځو کې ذکر شروع کی وظیفه شروع کی د قران تلاوت شروع کی د الله بڑائی د الله توحید بیانول شروع کی نو په دې سره د زړه ته محبت د الله راځي
نو زړه ته محبت خو الله راچی دې کې د انسان اختیار نشته دی خو چې کوم اعمال الله چې کوم دی جوړ کړي دي را لګړي دي هغه اعمال به انسان اختیاري خدا دویمه خبره چې الله د دې سره محبت کوي نو دا د انسان په اختیار کې نه ده ظاهري د دې خبره نه دا معلومیږي چې دا خبره د انسان په اختیار کې نه ده چې الله د سره محبت کوي خو الله جل شانه د قران مجید کې بل ځای یو قانون یې دی چې قل ان کنتم تحبون الله کو چې تاسو د الله سره چې کو تاسو قل ان کنتم تحبون الله کو چې تاسو د الله سره محبت کول غواړئ نبی عليه السلام فتبعوني زما تابعداري وکړئ نو څوک چې د الله د پیغمبر تابعداري کوي الله د سره خامخا محبت کوي نو د دې قوم دو صفاتونه ذکر شو یو دا چې الله به سره محبت کوي دویم دا چې دا قوم هم الله سره محبت کوي دویم صفت څه دی اذلة علی المؤمنین دیو مسلمانانو باندې مهربان وي اعزة علی الکافرین او په کافرانو باندې بسخت محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم صحابه صفت الله ذکر کړل محمد رسول الله والذین معه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اشداء علی الكفار د کفارو د لپاره سختی او اشداء علی الكفار ورحماء بینهم او په خپل میانس کې چې کوم دی نرم دی نبی علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې کوم مسلمان د په یو حق باندې جګړه دا او د پته چې دا حق د مسلمان د خپته چې دا حق زما دی او د خپل حق دی بل مسلمان د الله د رضا لپاره پری دی نو نبی علیہ السلام فرمایي د دې کس ته لپاره د جنت په مینس کې د محل ذمہ داری خو کافرانو سره به داسې معامله نه کیږي د جهاد په دوران کې هغه بیا قتلول غواړي سره به جهاد کول غواړي نو دا صفت ذکر کو چې د دې قوم یو صفت دادي چې الله به دې سره محبت کوي او دې به الله سره محبت کوي دویم صفت دا چې مسلمانانو به مهربان وي کو مسلمان وته چې تیز خبره وکي هغه برداشت کوي او په کافرانو به سخت وي او بل صفت دا دی یجاهدون فی سبیل الله دی به الله په لار کې jihad کوي او څلورم صفت دا دی ولا يخافون لومة لائم دی به نه یریږي د دې خبرې نه د یو ملامتګر د ملامتیا نه به نه یریږي څنګه چې منافقان یریدل د دې نه به نه یریږي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل د الله دی ورکی من هغه چاته یشاء چې وغواړي دا فضل دا د الله دی چې چاته چې کوم دی الله ورکول غواړي بس الله پاک جل شانه ورکی د دې آیات دا کوم صفاتونه چې دغه ډلې بیان شو نو دا ډله به الله پاک جل شانه د دین د سربلندۍ لپاره به دې جنگي خود چا ملامتګر د ملامتیا پروا به نه کوي جمهور مفسرین وی د دې آیات جمهور مفسرین فرمایي د دې آیات مبارکه چې دا آیات مبارک چې دی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم چې دا د راتلونکو فتنو د پاره پیشنګوئی ده چې فتنې بار راځي او بیا د هغې دپاره د هغې د فتنو د مقابلې دپاره د یو مضبوط او با اخلاقه با کرداره جماعت د دې پیشنګوئی هم دې آیات کړې ده او من یرتد چې خلک مسلمانانو کې څه خلک مرتد کېږي دی به ارتداد طرف ته ځي څه خلک به داسې وي چې د خلکو مقابله به کوي او د دې جماعت نه کم جماعت مراد دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته مراد دي چې څه خلک مرتد کېږي دی به ارتداد طرف ته ځي بل ډله هغه چې کم دي دا کم صفات چې ذکر شو ټول صحابو کې موجود دا خلک براباسي دي ډټ کړ د خلکو مقابله کوي او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو خلکو د زکات نه انکار وکړ او بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې زب ژوندې مو بدین کې چې کوم دې کمی راشي چې چا زکات ورکاو زکات نه ورکوي د زکات نه انکار کړي د هغې سره به چې کوم دې جنگ کو اگر چې باید صحابو دا رای ورکړه چې لږ د نرمۍ نه کار واله او بکر صدیق رضی الله عنه داسې خطبه ورکړله او وی فرمایل چې دا ټول انس او جنس حجر او شجر ونې بوټي او ګټې انسانان او پیریان دا ټول زما خلاف شي او زه تنها یوازې پاتې شم بیا به هم د الله د دین د سربلندۍ دپاره ایک یوازې د خلکو سره جهاد کوم او جنګېږم عایشه رضی الله عنها فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه
زما په پلار باندې دومره سخت رااله د نبی علیه السلام د وفات نه پس کو چېرې دغه سخت په غرونو باندې راغلی وي غرونه به ریزه ریزه شي. نبی علیه السلام په ژوند باندې مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړله، اسود عنسی د نبوت دعوا وکړله، او چې نبی علیه السلام د دې د مسلمه کذاب د لپاره لښکر ولېږو په لار کې دغه لښکر ته خبر میلاو شي چې نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وفرمایي، دی واپس شو. او بکر صدیق رضی الله عنه خلافت میلاو شو، نو لومبي اجماع صحابه د ګستاخ رسول په قتل باندې وکړل، د مسلمه کذاب په قتل باندې، او لښکر چې کوم دی ولېږو د یمامه په مقام باندې داسې خطرناک جنگ وشو چې په هغې کې 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان شو، او په دغه صحابو کې 200 د قرآن مجید حافظان شهیدان شي، او کافرانو کې 27000 چې کوم د مسلمه کذاب منون کیو دا دغه تعداد دا تقریبا 60000 40000 په چې کوم جنگیدل کسانو هغه په دې کې 27000 کسان دا چې کوم مردار شو، 27000 دا به کې مردار شو. مسلمانانو کې 1200 مسلمانان شهیدان شو. یا دومره خطرناک جنگو چې د نبی علیه السلام په 23 ساله زندګۍ کې چې څومره جنگونه د کافرانو سره شوي دي، په دې ټولو جنگونو کې چې مسلمانان شهیدان شوي دي د هغې صحابو تعداد دی 259. په 23 ساله کې چې څومره جنگونه د نبی علیه السلام په دور نبوت کې شوي دي 259 صحابه کرام شهیدان شوي. په دغه یو جنگ 1200 صحابه کرام شهیدان شوي په یو جنگ کې. څومره جنگونه چې د کفارو سره شوي دي په دغه ټولو جنگونو کې چې څومره کفار مردار شوي دي دغه تعداد دی 759 200 یو کم شپېتو. په دې یو جنگ کې چې کوم د ختم نبوت د دفاع لپاره شو په دغه یو جنگ کې چې کوم کافران مردار شوي دي 27000 کافران په دغه یو جنگ کې مردار شوي. دغه سخت سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ او بیا دغه مسلمه کذاب چې ونه دا وحشي بن حرب هغه بیا مردار کو هغه قتل کو. او بیا او فرمایل دغه د وحشي د نبی علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو. نبی علیه السلام ډیر زیات خپاو په غروز باندې او فرمایلی چې زه د خپل ترخه خو منه دې زه دک څه پردم چې د مرغان راشي د غوخي ووسی او په ورځ د قیامت د الله دربار ته د مرغانو د مرونو د غوخي راځي او د الله په دربار کې گواہی ورکړي. دومره خپاو. خو چې کله وحشي بن حرب دغه مسلمه کذاب قتل کو نو دا جمله فرمایله چې کیدی شي نبی علیه السلام په دې خبر زمانه ډیر زیات خوشاله شي او امید دي د الله نه چې نبی علیه السلام په زمانه ډیر خوشاله شي ځکه چې هغه ته ما ډیر تکلیف او ډیر صدمه رسولي. نو دا قسم فتنو کې صحابه دغه سره مخ شو، خلک ارتداد تر تل دغه مضبوط جماعت صحابه وو چې د دې مقابله وکړه. بیا د اسود عنسی دا فیروز دیلمی رضی الله عنه هغه بیا چې کوم دی مردار کو دا غیم مقابله وکړه. دغه کوم خلکو چې د نبوت دعوی کولې دغه مقابله وکړه، کوم خلکو چې د زکات نه انکار کوي دغه مقابله وکړه، ډټ کر دغه مقابله وکړه او د چا د ملامتګر د ملامتیا فروي اون ساتله. د دینه مراد صحابه کرام دي او ارسو چې په ځان کې دا صفات راوړي دا ډله مراد کېدلی شي. فترى الذين تبوينها خلق لرا في قلوبهم جبزرون دوی کی مرض يصارعون دوی منډ بي فيهم د يهوديانو په محبت کې يقولون دوی وای نخشى من يريغو ان تصيبنا دا جرا وبرسيږي مونږ ته دائره سمصيبت فعسى الله زرد جاء الله اياتي بالفتح تشراب ولي فتح الله تاسول الله فتح درج مكه فتح کے او امر من عنده یا وسبل حكم راولگی د خپل طرفنا اغدا حکم دی چې دغه منافقان نفاق په الله ښکارږي فيصبحون شبدا منافقان علامه په خبرو باندې اصروا چې دوی پټ ساتلې فی انفسهم بخبل زړونو کې نادمین خپېمانه بشي په دغه خبرو باندې ويقول الذين ويبها كسان امنوا چې ایمان راوړل دي هؤلاء الذين ايا دا هغه کسان دي اقسموا چې دوی قسمونه خوړلي وو بالله په الله باندې جهد ايمانهم په هغه قسمونه د دوی انهم چې بشک هغوی لمعكم بخامخ استاسو ملګری وي حبطت زيشوا اعمالهم عملون د دوی فاصبحوا
فاصبحوا بس شو دوی خاسرین تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو من یرتد سوق مرتد شي منکم یتاسنا عن دینه د خپل دیننا فسوف یأتی الله زرد جراب ودی الله تعالی بقوم یوبل قوم يحبهم چې الله به محبت کوي د هغوی سره چې الله به محبت کوي د هغوی سره ويحبونه هغوی محبت کوي د الله سره. اذلة علی المؤمنین دی به مهربان وي به مؤمنانو باندې. اعزة علی الکافرین او دی به سخت وي په کافرانو باندې. یجاهدون دوی به جهاد کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې. ولا یخافون دوی به نه یریږي لومة لائم د ملامت کوونکو د ملامتیانا. ذالک فضل الله دا صفات دا فضل دا الله دی. یؤتیه ورگی هغه چاته یؤتیه دا ورگی من هغه چاته یشاء چې وغواړي الله. والله الله تعالی دا صفات چې دي انسان به خپل کوشش کوي خدا به د الله په فضل ته چې کوم نه ملاويږي. ځکه هر انسان چې دیندار شو او کوشش ورلوم کوي خو هغه سړی به دیندار کیږي په چې د الله فضل وشي. خو دې خپل کوشش کوي کوشش ولا شرط. والله الله تعالی واسع الله تعالی وسعت والدي یعنی الله کو وګوري د ټول خلکو له صفات ورکول شي. دا په خزانو کې څه کمې ناراضي. خو علیم دی الله پاک. واسع وسعت والدي علیم او پوها دی. خو ارشاد نورګي چې کم خلق د دې قابل وي ته الله پاک په خپل فضل سره ورکی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.